بسم الله الرحمن الرحیم. دا مالټو سیزن دی. ځینو کسانو میسجونه کړي چې ډاکټر صاحب د مالټو په باره کې ته ووایه چې د مالټو مطلب د څه دپاره ضروري دي، د وجود دپاره په کوم څیز کې کار کوي، کوم څیز له ښه دي. ځینې خلک پکې د بلډ پرېشر د شوګر مریضان دي، هغو پکې هم سوال کړی چې یاره موږ له ښه دي که نه. مالټې خو زیات د موټاپا دپاره هم ښې دي، څوک چې د موټاپا شکار یي که نه د هغې دپاره ښه دي. د قبض د چا یي د هغې دپاره هم زبردست کار. نظام انهضام چې دی په دې کې ښکلی کار کوي مالټه. مطلب چې یو لوډ د باندې راشي، خوراک ډېر وکړي نه، مالټه د هغې د هضمولو لپاره زبردست چیز دی. د دې نه علاوه د چا د خولې نه یا د دغه نه دغه ځي که نه د یي نه ځي نه، هغه هم لکه دا کنټرول کولو کې غټ کردار ادا کوي. او دې نه علاوه چې کوم دی نه دا په وجود کې مختلف څیزونو کې کار کوي. د دې نه علاوه دا کولسټرول چې کوي دا هم لکه کنټرول کوي. د بلډ پرېشر او د شوګر مریضانو هم مالټه ښه ده، خو لږ په دغه کې که نه چې هسې نه چې پسې پلی ته لاړ شي هلته ورته کښېني. د بلډ پرېشر شوګر مریضان به په لیمټ کې مالټې استعمال کوي. په دې کې ویټامین سي شامل دي، دا د سکن دپاره هم زبردست کار کوي او دا لوږه هم سیوا کوي. د مالټې نور هم ډېر شی زیات چې کوم دی نه، دې نه علاوه نور هم زیات فواید شته. مالټه چې کوم دی موږ اوبه نه څښو که نه، اوبه موږ نه څښو، نو دا مالټه چې موږ زیات استعمالوو زموږ د اوبو کمی دا هم پوره کوي. نو مالټه د یخنۍ په موسم کې، خاص کر د یخنۍ په موسم کې موږ اوبه کمې څښو، نو دا مالټه چې ده زموږ اوبه پوره کوي. نو په دې وجه باندې مالټې استعمال په یخنۍ کې زیات استعمال پکار.